بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا عندنا والشافعي رحمه الله جعله سببا هو في معنى العلة وعندنا لهذا المجاز شبهة الحقيقة. لكبرو غوري جمع ویلیو دی فصل کے با احکام وما يتعلق به الاحکام بیانی کے بر غوري احکام څلور اقسام ذکر کړیو باغی کی حق الله چې د هغه ته اقسام بیان شویو به وما يتعلق به الاحکام بیانو باغی کی څلور اقسام سبب علت شرط علامه سبب تعریف هم کړو مطلق سبب لغت کی مقصود ته رسیدل ذریعہ ته ویل کیږي او په اصطلاح کې مطلق سبب تعریف دا دی چې مفضی بوي مسبب ته او وجودن او وجوبن به پیغه موقوف نوي ورله وځ شوی بنوي دا څه وکنه به د سبب درې اقسام دي باقي کې اول قسم سبب حقيقي داغي تعریف هم کړو چاته ویل کیږي چې هغه ذریعہ وی حکم د پاره یکون طریق للحکم او حکم وجوبا یا وجودا ورته منسوب نوي او د علت والا معنی پکې متصور نوي لیکن د سبب او د حکم ترمنځ علت راغلی او دا علت سبب تنوي منسوب دا قسم کړی وي دیم باقاعده مثال ذکر کړي ولکه دلالت کوونکې سارق ته سبب دی سارق وی علت دی د سرقې دویم نمبر سبب بمعنى العلت العلت ورته ویل کیږي هغه دا چې سبب دا سی چې د داو د حکم ترمنځ کوم علت وي نو هغه علت الټه سبب ته منسوب وي لکه قائد او سائق دا علت العلت دی د حلاکت د اشیاء د پاره چې دغه ساروی هلاک کی تاسو ویږي یا گاڑی باندې څوک وي دریم نمبر سبب مجازي ټول لو بده کې راخه وښه انتهي مشکل سبق دی نو مشکل سبق دی چې د ټول کتاب کې را لنه دی راغلی نو وګ بغدی په اسانه به وایو ان شاء الله مسله دا شروع و دریم نمبر سبب مجازي چاغي کی هغه ته سبب ویل مجازن دی حقیقتا ندی مثال څه دی لکه کفاره د پاره یمین سبب دی او انت طالق ان دخلت الدار دلته د انت طالق سبب ګرځول د وقوع طلاق د پاره جزاء د پاره تاسو دا کنه دا مجازن دی موږ حناف ویلی ولی مجازن دی ځکه فی الحال خو یمین د دې د پاره چې دغه کار به قسم میکړی چې نه به کوم خو بس نه به کومه کفاره نه به بچم کوم به خو بس کوم به کفاره نه به بچم نو مزیل الکفاره نه خځه دی وی د کور ته بنه داخليږي خو بس نه به داخليږي کنه چې طلاق واقع نشي خو آینده کې امکان شته چې کور ته داخلي شي خځه او سړی په کم کار قسم کړي چې کوم به ویني کی وي نه به کوم وی کی آینده کې دا ستا یمین یا دا تعلیق چې دا سبب جوړې دی شي دغه کفاره د پاره دغه جزاء د پاره دا څه د کنه دا نو منګه دې ته سبب چې وایو بتاویل ما یقول معنی ورته وایو آینده کې سبب جوړيږي او یو شیلا د آینده والا حکم فی الحال والکول دې ته مجاز وي بهرحال دا خبره ثابته وا په دغه تعلیق کې او په دغه یمین کې یمین ته سبب ویل تعلیق ته سبب ویل د مجازنو کنه پیږي دا خو تیر شوی سبق ور سره وګوري وهذا عندنا لازم موږ د حناف رایوا والشافعي رحمه الله بر وګوري امام شافعي رحمه الله وی دا د یمین والا مساله چې د یمین سبب دی د کفاره احنافو د مجازن د دریم قسم نه دی سبب مجازي دا دویم قسم دی دا سبب دی بمعنى العلت یعنی علت العلت والا دی یمین خو علت العلت دی د کفاره د پاره برګوري یمین علت دی د پاره د حنس علت دی د پاره د کفاره نه کفاره د پاره علت العلت څوک شو یمین دغه شان ان دخلت الدار دا علت دی دخول دار د پاره دخول دار به علت دی د پاره د او کوئی طلاق جزاء
دغه شان علت العلت شو څنګه لګي بوره واورئ توجه ده امام شافعي رحمه الله وای دا یمین چې ده کنه دې مثال آسان دی همدا به وایو یمین چې ده دا علت نه ده سبب دی سبب ولی دی وای ځکه جی مفضی ده کفاره ته کنه نو که یمین نه وي نو کفاره به هم نه وي دا کفاره چې ده خو یمین دی ځکه او وقوع طلاق ته مفضی دی څوک انت طالقون کانت طالقون نه وي نو وقوع طلاق به وي تاسو به خبره پیږئ نه دا سبب دی البته علت نه دی ځکه علت دغه ته وایي چې څنګه موجود شي حکم راځي او څنګه چې یمین موجود شي کفاره راځي څنګه چې انت طالقون انتقلت الدارو وي وقوع طلاق راځي علت نه دی البته آینده کې علت جوړیږي چانش شي کفاره د پاره چې دخول دارو شي وقوع طلاق د پاره نه پیږي نو دې سبب علت نه دی خو آینده کې علت جوړیږي نو داسې سبب شو د علت والا معنی پکې رااله فی الحال علت نه دی خو د علت معنی پکې شته دغه دویم قسم دی کنه بدن لګي پوه شوي کنه موږ ویلو فی الحال سبب نه دی آینده کې سبب جوړیږي هغه څه ویل فی الحال سبب دی علت نه دی آینده کې علت جوړیږي خو نه درنه کو برحال مخکې سبق کې تیر شوی یو بل قسم دی سره ډېره مضبوطه لګي خو ټیم برانه په ولګي پری بيد وغه مخکې راځي عبارت کې وګورئ والشافعي رحمه الله جعله ګرځولې دی لرا سببا دی یمین لرا سبب ګرځولې هو فی مان العلت چې د په مان د علت دی پوهیږئ کنه به وعندنا لهذا المجاز شبهه الحقيقه لکبر وګورئ چې وس قصه شروع شوله ګل د کدو ګل دی فرمان د کدو ګل دی توجه ده کنه ثابت شوره چې زمنګ د حناف په نسبت باندې یمین چې دی کفاره د بار سبب دی خو مجازن دریم قسم دی توجه ښه لږ کیسه ګډه وډه شورانی کو زمنګ حناف خپل منځ کې اختلاف دی امام ظفر رحمه الله وی یمین سبب دی د کفاره د پاره خالص مجازن سبب مجازی دی حقیقی سبب پکې څه شوبه با نشته نور ائمه وای چې نه جی یمین سبب مجازی دی د کفاره د پاره دغه تعلیق چې دا د حقوق طلاق د پاره مثال ویلو جزاء د پاره یاد کا جزاء د پاره سبب دی مجازی خو شوبه پکې د حقیقت مشته امام ظفر رحمه الله وای خالص محض سبب مجازی دی شوبه پکې د حقیقت نشته مونږ وایو سبب مجازی دی خو شبهه پکې ده تاسو پوهیږئ یو بل خبر واورئ بطور مقدمه سبب حقیقی دا د مسبب محل غواړي ښه سبب مجازی چې پکې د سبب حقیقی شبهه هغه هم محل غواړي د چا د پاره د حکم یعنی د مسبب د پاره پوه نه شئ سبب حقیقی او سبب مجازی چې شبهه د حقیقی سره دا د مسبب یعنی حکم د پاره څه غواړي محل ستا سبب حکم راولي چې مال خوې کنه پیږي په پاتې شولو سبب مجازی محض الته سبب چې د مسبب حکم د پاره محل نه غواړي کولان جدي کې جوړه شولا امام ظفر رحمه الله وی سبب مجازی دی محض لہذا مسبب د پاره محل نه غواړي او نور ائمه وایي چې سبب مجازي دی خو شبهه د حقيقي سره هم ده لہذا مسبب د پاره بچم غواړي محل غواړي وسم به نه شوي راځي مثال وی وایو تاسو به تعلیق طلاق هم پیژنې تنجیز هم پیژنې تعلیق شرط پوری معلق کی خزي ته وایي د کور ته داخله شولې بدرې کانو به طلاقي په دې پوه شو نو حکم ادار چې فلالي سم نشته خو چې کور ته داخله شول درې طلاق به واقع شي بل تنجیز یو سره خزي ته وایي فلحال ته بس بدرې کانو طلاق په دوه کانو په یو طلاق مانی بهرحال ډایرکټ طلاق واقع کیږي کنه پوهیږئ وسره شي مسله دا یو سړي ښځې له طلاق معلق ورکړی دی که کور ته داخله شولې په درې کاڼو به طلاق کوي بیا دې سړي دې ښځې له تنجیزن طلاق ورکو یو دوه درې طلاق باندې قصه ولا ختمه کړه
بیا دا ښځه لاړه مخکې زما یا د چا سره نکاح وکړله او ما یا چا باقاعده وتې کړله او بیا یې ورله بیا طلاق ورکړو بیا یې عدت تېر شو بیا زوړ خاوند له راله زوړ خاوند ورسره نکاح وکړه تاسو به خبره پوهېږئ بیا هغه شرط موجود شو کور ته داخله شوله هغه زړه قصه اوس طلاق واقع کېږي که نه زموږ د حنافو جمهورو رایې دا ده نه واقع کېږي ولې محل منځ کې ختم شوی و یار خیال مو که نه محل منځ کې څه و ښځه چې 3 طلاق ورکړي قصې ختمه وه نو چې کله محل دوباره رالی خو هغه محل چې ختم شوی و سبب هم ختم شوی و چې کله محل دوباره رالی نو اوس خو سبب نشته لا نه ده خبره پوره ګورئ ما تاسې نه دي ویلي چې ګل د کدو ګل دی امام ظفر رحمه الله وایي نه جي کله چې ښځه دوباره راله نکاح کې بیا کور ته داخله شوله نو بیا هم 3 وړه طلاقونه واقع کېږي وایي دا خو سبب مجازي محض دی دا محل نه غواړي خیر دی که نه خبره مې لا ونه ده پوره کړې اوس پوه شوئ چې څه شته منځ کې لا نو غوږ شئ ورته اوس امام ظفر رحمه الله وایي دا انت طالقون چې ویلو دا سبب مجازي دی د وقوعي طلاق دپاره ان دخلت الدار دا سبب مجازي محض دی د وقوعي طلاق دپاره څه دی سبب مجازي او دا محل د حکم د مسبب نه غواړي محل حکم یې څوک دی مسبب څوک دی وقوعي طلاق د دې محل څوک دی ښځه نکاح کې کېدل نه پوهېږئ پې ښځه نو چونکې هغه وایي دا سبب مجازي محض دی او سبب مجازي محض کې مقدمه ویلې وه هلته محل د حکم نه غواړي نو که منځ کې محل کټ شو په تنجیز طلاق باندې تعلیق نه باطلوي تعلیق لا برقرار دی دوباره چې نکاح کې راله ور داخله شوله نو هغه سبب لا موجود دی اگر چې مجازي دی موجود دی محل مینس کې محل نه دی اوس خو شته که نه بس دا کافي ده طلاق به راشي نه پوهېږئ پې او دې لپاره به یو نظیر هم بیانوي یو سړی ښځې ته وایي ان دخلت الدار ان نکحتک فانت طالق مخکې مې ویلي ان نکحتک که نکاح مې در سره وکړه ته به طلاقئ محل شته فی الحال ښځې ده نه ده که نه خو چې به یې نکاح وکړه محل موجود شو نو بیا انت طالقون رالی او طلاق هم واقع شو دواړه یو شان دي څنګه چې هلته محل نه و ضروري دغه شان دلته هم غلی امام ظفر رحمه الله په قصه پوه شولې که نه موږ ورته څه وایو توجه جي موږ وایو که نه دا انت طالقون ان دخلت الدار دا شرط چې دی دا فی الحال سبب دی مجازي ځکه انت طالقون فی الحال د وقوعي طلاق سره کار نشته مفضي نه دی ځکه مطلب خوی هم دا دی توجه مطلب صرف دا مطلب دی چې ښځې کور ته مه داخلېږه چې طلاق رانه شي نو سبب خو هغې ته وایي چې مفضي دلته خو انت طالقون ان دخلت الدار دا مفضي نه دی ښځه به نه داخلېږي کور ته ښه لہذا حکم هم نه راځي نو که چېرې دا سبب وی نو بیا به مفضي وي دلته نه دی خو شایبه شته د دې خبرې چې دا انت طالقون مفضي شي وقوعي طلاق ته او ښځه کور ته څه شي شایبه شته که نه شته نو بی انت طالقون فی الحال چې دی سبب دی مجازي دی سبب مجازي دی شایبه پکې د حقیقي شته هغه دا چې مفضي حکم ته شي حقیقي شایبه دا چې حکم ته مفضي کېږي حقیقي دا چې حکم ته مفضي کېږي حقیقي دا دی او د حقیقي شایبه دا ده چې دلته احتمال شته چې حکم راشي بس دغه ته که شته که نه شته تاسو خپله سوچ وکړئ لکه پتن لګي پوه شوي که نه نو چې کله دا سبب مجازي شو خو شیبه پکې د چا ده نو هغه خو بیا څه غواړي وختي مې ویلي وو څنګه چې حقیقي سبب محل د مسبب غواړي دغه شان سبب مجازي چې هغه مشابه د سبب حقیقي سره محل د حکم غواړي هغه غواړي که نه نو چې کله من طلاق ولا تنجیزا ورکړو 3 طلاقه محل ختم شو سبب هم څه شو څنګه چې سبب حقیقي ختميږي سبب مجازي مشابه د سبب حقیقي والا هم ختم دوباره چې ورسره نکاح وکړله محل خوراله خو سبب ختم شوی الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود ساقط شي بس ساقط شي 50 نمبر ماده ده شي ختم شوی دوباره ناراضي به چې کله ښځه کور ته داخلېدله سبب نشته داخلي کېږي
پته نه لګي پوه شئ کنه بهرحال خبره په دې کې ده اوس یې هغه تور ځای و امام ظفر رحمه الله وایي تنجیز چې دی تعلیق باطلی نه باطلی موږ حناف وایو تنجیز چې دی تعلیق باطلی څنګه چې سبب حقیقي کې ضروری و چې محل دی موجود وي که فوت شو ختمیږي دغه شان سبب مجازي چې شایبه پکې د حقیقي وي هغې دپاره محل ضروري دی ګوره که فوت شو سبب ختمیږي پته نه لګي پوه شوې که نه دا خو هوایي تقریرو کار به پې شوی خو اوس به کتاب سره څه کوله ورته وګورئ دا پسې څلورم ګل د کدو ګل دی ګورئ ته ونیسم وعندنا به زمنګ د حنابه په نظمانی لحاظ المجاز د پارا شبهه الحقیقت سوا شبهه د حقیقت و حکما یعنی په اعتبار د حکم سره د هغې په شان دی خلاف لظفر امام ظفر رحمه الله وینا دا سبب مجازي دی او د سره پکې شبهه د حقیقت شته دی نه ويتبين ذلك دا اختلاف ثمره چې دا به واضحېږي په مسأله تنجیز په مسله کې تنجیز خو پیژنې که ډایرکټ طلاق ورکي واوره هل یبطل التعلیق تعلیق باطلی که نه امام ظفر رحمه الله وایي نه باطلی موږ وایي واوره فعندنا زموږ په نظمانه یبطله باطلی امام ظفر رحمه الله په نظمانی تنجیز چې تعلیق نه باطلی مخکې بس راځم وجه منګه خبره ټول انت طالقون کې پټ کړله دلته په یمین کې پټ کړی دا دوړ یو مطلب مو تاسو ګورئ لږ بار یمین چې یمین صحیح ده څوک چې قسم وکي کنه نو مقصد دی چې ته په دې چلېږم د دې موافقه او کفاره باندې راځي دا مقصد دی که نه دا مقصد دی که نه نو د کفارې نه سړی منع کوي باقاعده منع کوي هلکه ځان حانس نه کړي خو بیم احتمال د دې خبرې چې کفارې ته ورسېږي کار وشي څه وایي لأن اليمين یمین چې دی شریعت للبر او دې لپاره مشروع شوی چې سړی بیر شي بیر معنی په قسم موافق چلیږي او کفاره پرې رانه شي قسم د مدرسې له بزم بس راځي دې لپاره فلم يكن بد من ان يصير البر مضمونا دا پسې لا بله خدا خبرم پکې دی ګوره د دې نه خلاصې نشته دا ګورې فوت کېدل د بیر چې دي که نه سړی جزا ته رسوي څه مطلب بیر به فوت شي ښځه به کور ته داخله شي تا ویل زه به مدرسې راځم او ته به لاړ نه شي ابی به درماني هلته وقوعي طلاق او دلته به څه راشي کفاره نه دغه کفاره دلته راتلل اول ته وقوعي طلاق ته د جزا نوم ورکوي که څه به راشي جزا نو جزا ته دې مفضي کوي نه خو احتمال پکې شته څه وایي فلم یکن بد نو خلاصې نشته دی بلکې ضروري ده من ان د دې نه یسیر البر چې وګرځېږي فوت البر فوت ورسره ولګوه که فوت کېدل لبر بر فوت شو که نه لکه پوهېږې که نه بیر څه شو ښځه کور ته داخله شوه هلک ویل مدرسې له به ځمه رانلې بیر فوت شو نو ضروري ده چې وګرځېږي هغه فوت کېدل لبر مضمون بالجزا زمان پې راشي د جزا کفاره راشي وقوعي طلاق راشي کېږي که نه داسې واذا صار البر مضمونا بالجزا لنډه دا د کله چې بر مضمون بالجزا ګرځېدلو یعنی جزا ته ته رسولې نو ګوره شایبه پکې د چا راله د سبب حقیقي پکې راله که مضمون بالجزا ولې دی جزا ته دې رسوي که نه خو دغه سبب حقیقي که نه یار که نه پوهېږئ نو واوره اسوار شبهة الوجوب منځ کې پرېږده اسوار وګرځېدلو شبهه د ثبوت فی الحال توجه جي ته ویل قسم دی مدرسې له به ځمه فی الحال شبهه د دې راله چې کفاره پرې راله ثبوتي جزا راله نو سواره وګرځېدلو دغه بیره وګرځېدله څوک شبهة الوجوب یعنی ثابته شوله وګرځېدله شبهه د ثبوت شبهه راله پوهېږئ که نه بیا د ثبوت څه راله چې کېدی شي کفاره راشي دا کله فی الحال ښه ښځې ته ویل کور ته داخله شي طلاق وایي شبهه د وقوعي طلاق راله دا شبهه چې راله که نه دلته دغه چا سره شو مشابهت حقیقي سره نو سواره وګرځېدله
شبهه د ثبوت لما دغه جزا د چی شي د ثبوت شبهه یار لما دغه جزا ثبوت یادوما زمن البر به للحال چې زامن جوړ شوی او بر فی الحال به دغه کنه په رسیدلې په عائشہ کې امانه ډېر مزیدار کړی دا زمینه چې زامن جوړ شوی او به دغه زمانه لما کې ما جزا یاد کړل کنه نو سوورا نو سوارا وګرځیدلو لما دغه جزا د بارا زمین به البر چې زامن په دغه جزا باندې بر جوړ شوی للحال ګوره بر چې کنه بر هغه للحال معنی فی الحال زامن جوړ شوی او فی الحال زامن څنګه جوړ شوی احتمال وکنه دا وګرځیدل به شبهه د وجوب دا شبهه د وجوب را مخکې کې به بسې شي نسواره وګرځیدل شبهه د ثبوت رااله لما د هغې جزا د ثبوت شبهه رااله زمینه چې زامن جوړ شوی او د هغې بر او هغې بر فی الحال زامن جوړ شوی او د هغې څه رااله شبهه رااله پوهېږئ که نه بې دې لپاره مثال کل مغصوب لږ به وګورئ یا شکر ډېره مزیداره معنی کړې ده که خوانې نه در کړی وګورئ څه لیکلي صار لما زمن به البر للحال شبهة الوجوب صار للشيء الذي زمن البر بذلك الشيء هو الجزاء الطلاق والعتاق والكفارة شبهة الثبوت في الحال شبهة الثبوت رالا مثال اور بر وګورئ مثال لکه مغصوبه دې سلیمان کتاب غصب کو حکم ادارې چې کتاب موجود وي کتاب برا کوي داسې ده کنه او که کتاب هلاک کړي څه به را کوي قیمت نو فی الحال کتاب لا موجود دی نو چې کتاب موجود دی قیمت برا کوي څه برا کوي کتاب خو شایبه د دې شته چې قیمت راکړي څه مطلب کتاب هلاک شي د نه معنی کتاب پټ کړي یار پوهېږئ که نه کتاب کور کیخې موجود دی حکم دارې کتاب دی راکړي غصب به تاسو انشاءالله در لرا شیدای کی قدرت کی ویلی در نیر دی شی مخصوب چې موجودی حکمدار اوندا واپس کړي چې هلاک شي زوات القيم ونه قیمت به واپس کړي تاسو پوهیږئ نو فی الحال خو کتاب حکم دی واپس کا خو شایبه د دې شتره چې شي واپس کی قیمت څه مطلب هلاک شي کنه نو وره کنه احکام او تفصیل دا سړی رالی سنم دی وقار رالی ماته وی جی بس هغه چې کوم کتاب تا نه غصب کړی کنه ګوره کتاب موجود دی ښه احکام ته ګوره د هغې د قیمت زه ذمهوار هلکه قیمت نه دی واجب څه واجب دی کتاب واجب دی خو هغه څه وایي قیمت یې د بل سړی رالی ستا څه نوم دی زاهد وایي چې زه ده که زه کفیل که هغه در نه کوي قیمت یې زه در کوم نو ګوره یو وایي زه به قیمت در کړم بل وایي زه کفیل جوړېږم د قیمت حالن کې یعنی کتاب واجب دی خو شایبه پکې د قیمت شته کنه نو بس صحیح ده هلکه قیمت کې ور سره زه دا راه نږدم قیمت کې راه نږدم کې قیمت نه واجب خو به هم صحیح ده چونکې شبهه د قیمت د نو احکام د قیمت جاری کیږي پیږي کنه د حساب کتاب دلته دی شبهه د کفاره شته دی نو احکام شبهه د سبب حقیقي شته سبب حقیقي مفضی وي کنه نو احکام د سبب حقیقي به جاری کو حکم د سبب حقیقي دا دی چې هلکه محل فوت قصه ختمه هلته واپس لاړ شي محل فوت شو یا لکه كالمغصوب مضمون بقيمته لکه مغصوب شي چې مضمون بقيمته وي فيكون للغصب حال وورا غصب د پاره یو حال قیام العين شبهه ایجاب القيمه نو د غصب د پاره په حال قیام د عین کې عین شی لقیم د څه پکشتره شبهه د ایجاب قیمت د چې قیمت واجب شي ولی احکام بجاری کړه او اذا كان كذلك هر کله چې قصه دغه شان شولا لم يبقى شبهه الا في محله شبهه نه ده مگر بچا کې موجوده ده محل کې کل حقیقت پشان د حقیقت وای محل کې شبهه موجوده رکھا مطلب حقیقی احتمال لبکی لا تستغني للمحل ندا بد محل مستغنی کیږي نه او زمونږ په دې قصه کې درې طلاق ورکړه محل ختم کو نو فاذا فات المحل چې کله محل فوت شلو بطل قصه باطل شلا بخلاف تعلیق الطلاق بالملك دا لا بل قصه باطل برګورې لگا هغه سره څه کې هغه قیاس چې کړو وای بشان د چا د تعلیق انك احتك فانت طالق ال دغوري محل شته
خو چې نکاح یې وکړه طلاق واقع کېږي. وګوره محل فی الحال نشته، محل ضروري نه دی. وایي ګوره هلته مسله بدله ده، تاسو هلته متوجه شئ. نکاح چې ده که نه دا د په دغه مثال کې د وقوع طلاق دپاره علت العلت دی، دویم قسم دی. څوک دی؟ علت العلت دی. علت چې موجود چې حکم موجود دی، او چې علت نه هغه به غواړي چې حکم دی نه. ما خپل په دې خبره پوه نه شولې. بیا واورئ نکاح ما ویل علت العلت دی د چا دپاره؟ وقوع طلاق دپاره. څنګه بی وقوع طلاق دپاره ملک علت دی. هلته که زه مالک شوم استا ان نکحتک نو فانتی طالقون، چې ملک نکاحي راځي دا علت دی. څه به ورسره راځي؟ وقوع طلاق. او ملک نکاحي دپاره علت څوک دی؟ نکاح کول، ایجاب او قبول کول. نه پوهېږئ پې ایجاب او قبول کول علت دی د ملک نکاحي راتلو پورې. او ملک نکاحي راتلل چې دی علت دی د وقوع طلاق دپاره. دغه مثال کې نو وقوع طلاق دپاره ملک نکاح کول څه شو؟ علت العلت. داسې ده که نه؟ او علت کې قانون دار چې علت موجود حکم هم وي. علت العلت کې هم دا قانون دی. او که علت نه موجود حکم هم نه. دلته علت نه دی موجود، نکاح نشته دی، نکاح حکم هم نشته دی، وقوع طلاق هم. نو چې حکم نشته دی سره لازمه ده محل هم دی نه. سم دی نه؟ محل هم دی نه. نو هلته چې دا محل نشته که نه هغه علت العلت دی، هغه غواړي چې محل دی نه. ځکه که محل رالی نو بیا حکم راځي. حکم کله راځي چې علت وي، حالانکې علت نشته. هلته قصه بدله ده. هلته تقاضا دا ده چې حکم دی محل دی نه. ولې علت نشته؟ چې علت نشته څوک نشته، حکم نشته. چې حکم نشته ولې نشته؟ محل نشته. نو هلته تقاضا دا ده چې محل دی نه ځکه علت نشته دی. او دلته تقاضا دا ده چې محل دی وي ځکه سبب شته. او که محل ختم شو سبب ختمیږي. د دواړه خپل منځ کې متضاد شو که نه دغه ټیک نه دی دا قیاس کول په هغې باندې. څه وایي فایده کومه دی؟ بخلاف تعلیق الطلاق بالملک فإنه يصح في مطلقة الثلاث. وایي صحیح دی په مطلقه ثلاثه کې وإن عدم المحل، اگر که محل نه دی که نه. ولې؟ لأن ذلك الشرط دی في حکم العلل. هلته شرط په حکم د چا کې دی؟ عللو کې دی، هغه نکاح کول چې دی. فصار ذلك معارضا لهذه الشبهه. اخو د دې شبهې سره السابقه علیه کومه دی؟ دا معارضه شوله لهذه الشبهه السابقه علیه، دغه شبهې سره کومه چې په دې باندې وجود شرط باندې سابقه ده. څه مطلب د دې سره معارضه شوله؟ دې کې وایي چې محل دی. اول ته وایي چې محل دی نه وي. پوهېږئ پې که نه خوانې ونه کوم